د خپل قوم د پاره باران وغوښت. فقلنا نویل مونږه ادرب بعصاک الحجر اوها په خپل امسا باندې الحجر یو خاص کاڼ الف لام د څه شي ویته ماحود ذهني دی عهد خارجي دی څه شی دی خاص کاڼ دی خاص کاڼ. اور لین پول حوالے سره تفسیر عبدالماجد دریابادی کی لیکلی دی چا کاڼې دومره و دومره اوږد و دومره لنډ و دومره سوړي دی پکې او فلان کې لیدلی فلان کې لیدلی کاڼې و بس. اضرب بعصاک الحجر دلته کې هم سر سید احمد خان دارنګې پرویز وغیرہ یو ګوته کړې ده هغه دا چې ضرب راشي ضرب سر سید خو دلته کې لیکي چې اضربوا فی الارض ګوره قرآن کې راغلي لړ شي ځمکه کې هلکه ضرب صله کې فی راغلی دلته کې د ضرب صله کې با راغلی دوکه ولې ورکړې خلکو له کله چې قرآن فرمایي لا تضربوا لله الامثال څه معنا ته ضرب صله کې څه راغلی دی لام معنا دا بیانول دا مطلب ہے چې ضرب هر ځای کې ووینئ دوه درې وې اته دا وهلو ته وایي یا ضرب ووینئ ته هر ځای کې وایي د امانت تللی د ضرب صله کې چې فی راشي نه مراد ته صحیح تلل د ضرب صله کې چې لام وشي نه بیانول او د ضرب صله کې چې با راشي نه مراد وهل نه کې هغه دوکه گئی هغه رستو راځي چې فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا هغه کې هم تحریف کړی د دې آیت لاندې کړی هغه پیش کړی کې تحریف کړی هلته معنا جوړول لیک فقلنا نویل مونږه اضرب بعصاک الحجر ضرب منی وهل ولې صله کې بې راغلی دی بې صله ده اضرب بې عصاک کونټی ده وایي الحجر یو خاص کاڼه دی اوها په خپل امسا باندې دغه کاڼې خاص کاڼې ورته خو دې لرو بغو فانفجرت منه اور اس سورۃ الاعراف کے برازی آیت 167 کے فانبجست منه انبجاس منے پھوٹنا نکلنا نروت داغینا دلتے وی فانفجرت منه نروان شوی داغینا التے ابتدا خود لیدا دلتے انتہا اللہ قادر دے یو کان ہے وہ داغینا دولس چینے روتے بیاغا انفجار شبس چینے شوی بیدے 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 داسو چینے ویسنتا عشرت آئینا دولس چینے دا دولس خاندانو نوکا په اوبو باندې جګړې کیږي الله ته خود خپل مخلوق د مزاج پته رکھ مونږ الله پیدا کړی هو زمونږ مزاج چې الله ته څومره معلوم دی دلته بل چاته نه معلوم په دې وجه الله چې مونږ له سره راکوي او زمونږ د مزاج مطابق راکوي چې دا شیخ دی دا ولا نه ده دا په ښه راځي دا په ښه نه راځي په بعضې خلکو مال ښه نه راځي هغه نه هغه اخوا کړي په بعضې یو شی ښه نه راځي په بعضې بل دې خیال لا یې چې نه به زه په خپل ځان ښه پوهېږم دا مونږ ټول پیداوار دا الله یو دا الله پیدا وکړو الله مونږ ښه پېژني بل څوک مونږ نه پېژني مونږ خپل ځان په خپله نه پېژنو څومره چې زمونږ خالق مونږ پېژني دې وینا الله دا 12 چینې کړې چې د هرې قبیلې ځان له ځان له وبیخ دې څنګه تحریف کوي په دې کې دې وایي دوه درې بې چې راشي مراد صحیح تلل ماوی هغه تلل مرادي چې فی پکې نه وی دا ظلم کړی دی چې هر ځای کې د ضرب معنا مراد یې څه اخیستلی تلل. دویم بعصا کا عصا کونټی ته وایي په عربی کې یو لغت داسې شته دی چې عصا قوم ته هم وایي خو د دې اوریجنل معنا سره کونټی دا د مجازي معنا ده حقیقي معنا یې څه ده کونټی قوم مجازي معنا ده اس اصول داری په خبره وزان پوره پوهه اصول دای چې د یو لفظ داسې راغی چې د هغې یو حقیقي معنا ده او بله مجازي معنا ده په کار دی چې ته حقیقي معنا مراد واخلې لکه مونږ دلته حقیقي معنا مراد واغسته چې خپله کونټی باندې دا کاڼ ووه مجازي معنا اخیستی شي سړی خو کله چې حقیقت متعذري په حقیقت باندې عمل ممکن نه دلته څه وجه ده چې ته د عصا معنا قوم
ولې حقیقت باندې عمل نشي کېدی. یو دا یوازې دا نه چې حقیقت متعذري، بنیادی خبره بدایي چې دا غیر لپاره قرینه خارجي پکاري. دلته څه قرینه تا سره؟ تا خو د عربی ژبې کتاب دی، ستا د پښتو کتاب خو نه چې ستا کومه خوښي نه خبر لګی تا دا د عربی ژبې کتاب دی. د عربی ژبې کتاب چې دی پای کې ستا معنی نه چلیږي. نو دویم تحریف یې دغه کړی دی، یو یې د ضرب معنی کې وکړو، نو دویم یې د عصا په معنی کې وکړو. عصا معنی باندې خپل قوم د هغه اخیستل. تو دریم الحجر کاڼي ته وایي. مونږ ویل الف لام پرې راغی خاص کاڼی، دغه کاڼی دا اوه دی د الحجر معنی غر کوي. څه مطلب؟ د خپل قوم سره چې کوم دی غر ته وخېږه. نو هلته کې کونټۍ اخوا دېخوا کوي، خاورې مورې پرتې دي، اب هټاو کې نو 12 چینې چې کوم دی اب روزي. لکه دا دومره لویه کیسه یې سره لپاره جوړه کړه، دې لپاره جوړه کړه چې د معجزې انکار وکړي. دا دروغ وایي، ګپ لګوي. دا ګپ مه لګوئ. عربی کې الحجر جبل ته نه وایي، الحجر کاڼي ته وایي، غر ته جبل وایي. په ټول عربي لغت کې حجر بمانه پهاړ چرته نشته. اچھا راځي نو چې ګټې شي نو هلک ورته حجاره وایي، حجر ورته نه وایي. فقلنا نو ویل مونږه اضرب بعصاک الحجر، وها په خپل امسا باندې الحجر خاص کاڼی. فانفجرت منه، نو به دې د هغې نه روانې شوې. مه وایه روانې ته خو انبجاس وایي، پوټ نه چې ورته وایي. دلته کې دا روانې شوې. اثنتا عشرة عینا 12 چینې. قد علم کل اناس مشربهم، یقینا پیژندله هرې ډلې مشربهم ځای د څکلو خپلو. مشرب د څکلو ځای. خلک وي دین د سره اسلام، مذهب د سره حنفي، مسلک د سره دیوبندي، مشرب د سره نقشبندي. دا تقسیم شي پوه شوې. مشرب کې خلک اوبس کی که نه، د کم ځای نه اوبس کی. دا چا نه وایي چې زه مسلمان یم. اسلام چې کوم دی دین دی، اسلام مذهب نه دی. مذهب کې تنګي هغې جوړونکی انسان یې. لکه موږ وایو دا حنفي مذهب دی او دا شافعي مذهب دی. د دین نسبت الله ته کېږي، دا الله دین دی. ان الدین عند الله الاسلام. د دین منکر کافر دی، د مذهب منکر کافر نه وي. لکه موږ اسلام ته مذهب ووایو نو څه مطلب دی چې سړی دین نه مني، مذهب اسلام نه مني، مسلمان به وي که نه. په دې دا خپل نابالغ هم پوهې کې دا قومي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلو کې جناست دي چې دا مطالبه وکړي. دی وي دا خو بلا مذهبونه دي که نه، لکه اسلام مذهب نه دی، اسلام دین دی. ټول فارمونه چې کوي که هغه د امتحان فارم وي او که هغه د نادرا والی نه کې به ټول دی لیکلي مذهب نه ورته لیکي اسلام. لکه اسلام مذهب دی، اسلام دین دی. دا ډېر لوی علمیه ده، دا څوک نه کوي دا خبرې. اسلام مذهب نه دی، د مذهب منکر کافر کېږي نه، د دین منکر کافر کېږي. بل قرآن اسلام ته مذهب نه دی ویلی. مذهب باندې یو لار چې خلک بيځي هغې کې تنګي ده. دا د احنافو مذهب دی، دا د شوافیو ډېره تنګي ده. خو ته دا اسلام دی ټول یې پکې راوست. هر هغه سړی چې کلمه ګو دی په دې کې راغی او چې تا دغې کې تقسیم کړل شی در روان کړه. مشرب څه ته وایي؟ مشرب دی هغې ته وایي چې هغې کې تزکیه د نفس کېږي. قد علما یقینا پیژندله کل اناس هرې ډلې مشربهم ځای د څکلو خپلو. کلو واشربو من رزق الله، خورئ اوس کې د الله د ورکړو نه. رزق نه مراد ډوډۍ نه ده، د الله عطا ته وایي رزق. کلو واشربو خورئ اوس کې من رزق الله، د الله د ورکړو نه. الله که ښه درکوي که خراب درکوي، کمزوری درکوي که اعلی درکوي، خوره شکر ادا کوه. د خېټې تنور دی ډکوه، شکر ادا کوه، بیا به الله ډېروي درله. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا فی الارض. عصا یعصو عصوا فساد کول،
ولا تعصوا فی الارض او فساد مکوے پزمکہ کی مفسدین حال کونکم مفسدین، یہ تاسو روانکاری خو یہ لیکن روانے مکوے. اللہ تا پتہ را فسادیان دی دا دومره ودا چې پدی فرعون مسلط واسه به مسلط خدا روان خلق پروانو خلقو باندې روان خلق الله مسلط کړي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، دا دویم عذاب مخکنے عذاب و بسبب تبدیل القول، دلتا کہ عذاب بسبب تبدیل النعمہ، دا اللہ دا نعمت ناشکری اکڑا دا ٹک دا انسان یو خوراک بیا بیا کئی نو طبیعت دا غین موڑ شیخ غوار یا غدا چی زما دخلے ذائقہ دے بدلی دا تسلیم دا، لیکن دا غی دا پارا دا سوال انداز سمول پکار دی. دعا کول غواری چی یا روا تا پا مونگ مانے بار بار انعام کردے خو کمونگ لدے سرطا سو سبزی مبزی را کے نو خبری خواہش تے دعا بے کردے خودی لوگ دعا چرم نور جی کنا پخوا دے لسم اردو کی یو مضمون و مادہ مصنف خویر دے خوابے ما وڈیر زیادت وال خوڑل ناغے وجہ داغے داوا چی شاید مالا جڑا چل نہ رہا تھا پلار با وہ عالم کانا جڑا چل بن رہا تھا بے دم رو وہ عالم جا مونگلا دعا چلم نہ رہا جی دیلم دا دعا چل نور جی یعنی دا سے دعا وہ لے گئے چھے لن نصبر علی طعام واحد تا دو الفاظ نشتا چھے چھرے مونگ گزارا نشو گولا تا دے دا انداز بدل کے کنا چھے ربا ستا لاک لاک احسان دے پلا مودوش ولا تخپل فضل و کرم کے پا مونگ باندے تو نور فضل و کرم داو کہ جزا مونگا دے فلان کی شیطوڑ شوئے دے مونگلا دا غراکا نو دی ہوا سوال دا اللہ دا نعمت یو حتا کے اگا بیزتی اگلا پدے وجہ اللہ ٹاپا کئی بیخ چہ دا سزونا خو دا یہ نا بغیر نہ کی گا حدیث کے رادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کور کے یہ بے اولی رکھ کچھ دا چرتا اور داخل شیال تا خیر نہیں بیخ دا زمیدار ٹول تنگی دے مطلب خراب والے نہ دے خدا خلق و رجحان دے زمیدار چیو پا تاستا بیا دی مونگ تا یادی مشران ٹول تا یادی سار وقتی بہت غریب سر یو سر ڈوڑے بہت دو پیاز یو گوٹا بہت یو چکے گوڑا پالکوری کی بیغا چولی ماوستان برا دا غنم بے سمرا گٹل دو دڑے درے دڑے دا وہ نتیجہ دا جماعت نے پیجنی غریبانان کور نے پیجنی دا گھر میں آرام نہیں البتہ چی کلا سڑے اللہ و رسول پیجنی بیا آگے دا پر اللہ اسباب نور پیدا کی زمانگ دور خد الحمدللہ دا سے غلے اللہ پیدا کرے جے دومرا باقی خلق و طول عمر کا نہیں گٹل علم دنیاوی اور دینی دوار دیر ضروری دے طرف تا متوجہ کے دل پکار دیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ کلے جتا سوویلے موسیٰ دی گستاخی اکلا خپل پیغمبر تا پنامن مخلیق صحابہ کرام چو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخت اولاڑو و چاگا باوازو کندی بورتوے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حاضریم جی اے دا اللہ رسول آواز چے بے کو کسے کی ندابے نویل چے یا محمدو بلکہ ویل بے یا رسول اللہ بیا قرآن پاگیم پابندے لگو لے رسول اللہ علیہ وسلم تا بار نوازنو نہ کرے ٹیم معلوم کہ چکم کم ٹیم بار راضی آگا ٹیم گورے آگے کے سر ملاقات کرے چگے مگے مو ہے او کلا جتا سو ویلے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد چرے منگا صبر نکو پیو قسم خوراک فدع لنا ربکا نسوالو کا زمونگ دا پارا دخپل ربنا اغیم پوئی گی چدے دعا کولی شمونگ لخم جو اندے رہے یخرج لنا چرو باسی زمونگ دا پارا مما باز داغنا تم بیت الاردو چزم کیرا ٹوکی من بقلہا بقل بقول تولے ترکارے واخلق ترکارے دا دیکھ سبزے وقصائہا تراو بادرنگ یہ تا قصہ ہوئی اداد والا چیوز ہے کہ تب کے ورطا خیارین ہوئی بیخ خیارین دو غور سیزونخ داڑے خسیز دے دا موٹاپے در کول لپارم خیارین خسیز دے میدے دا پارم خسیز دے زیڑی دا پارم خسیز دے دیر مفید سیزو نہیں دا خلقی نے پیجنی تراو بادرنگ خلق پیجنی ترا خوڑے خلق نے پیجنی چی دارا سوشے دے پکی دا قصہ دیکھ
دا دواړه مزاجن یخ دي. مما تنبت الارض، کوم خلکو د جای تیزابیت مسلې هغې له بادرنګ خوړل نه پکار. من بقلها وقصایا ترې بادرنګ د دی، وفومها د فوم دوه مفهومه دي. فوم خو کله غنمو ته وایي او کله فوم تھوم، اوږه چې ورته وایي خلک تھوم. تے چرګې هی و میم تھوم دې ته وایي فوم. د هغې پکار ده بس پخلی له پکار ده، خو ښه معنا دی غنم دی. وفومها غنم د دی، غنمو ته څه وایي اردو کې؟ غنم. بل گیہوں وفومها غنم د دی، ډوډۍ غوړه شوه. حدیث کرا دی که غنم نه وی کنه لولا الحنطة السمراء ما سمنت اعذارکم. غنم که نه وی نو ستاسو ننګي به نه پړسېدی. دا د موټاپې بنیادي وجه غنم دی. کم خلک چې غنم نه خوري نه غټېږي، خېټه نه پړسېږي. غنم او روټۍ دا کمول پکار دی. که خوري سړی نو داسې خوړل پکار چې په هغې کې بوره یعنې ناچاڼه وړه. زمونږ خلکو خوله باندې بد لګي. پخوا یې ټوله خوړل، دا اوس ته ځان روک شوی دی. پخوا به یې دل نه کول، دلو کې به یې جوارو نه دل، د غنمو نه دل، دا ټول به یې کول که نه، ځکه ټول سم و. اوس مزو په مخه اخیستی دي، بس بوره نه خوري، سخت شی نه خوري. داسې شی پکاړی چې ریشه دار وي، کار به سم وي. وعدسها عدس دالونو ته وایي، او دالونه د دی و بصل او پیاز د دی. بصل خوړل حرام نه دي، خو دومره دا چې یو سړی جومات ته ځي نو د هغې تلو نه مخکې دی کچه پیاز نه خوري. رسول الله صلی وسلم منع کړی، کچه پیاز دی نه خوري. پخپله به یې بلکل نه خوړو. د صحابه کرامو خیال نه و چې ګنې دا حرام دی، هغه ویل حرام نه دي، خو ماله خو اینی ټایم ملایک راځي. د دې وجې نه ته ځان ساتم. کچه وږه کې هم دغه خبره ده. دا قیاسي مسله شوه که نه، اوس اجتهادي مسله شوه، یعنې بوی یې وجه ده. نو هر هغه څیز چې د هغې نه ګنده بوی ځي نو سړی د هغې سره جومات ته نه راځي. لکه مولی دی خوړلی ډرک ډرک کوي جومات کې، خلک تنګی مه راځه جومات ته، یا جومات ته مه راځه یا د مانځه نه مخکې مولی مه خوره. بوی یې وجه شوه. نو کم سړی چې هغه مصري خانه کې کار کوي چې جومات ته راځي نه جامې دې لرې کړي، او دې لامبي، ځکه چې د تیلو بوی د وجود نزیخ. نو بس هغه سوې غونده راشي، سړی دې ډډ ډډ ته کېږي، ماله خلک کرکه کوي به نه. هغه فطري مسله ده. فقهاو په دې ډېر مسایل قیاس کړي. چا خولې کې ګوشت خورئ بالفرض، بوی دې ځي، دی جومات ته نه راځي. ملایکو ته هم تکلیفي، خلکو ته هم تکلیفي. د بعضې خلکو ترخون نه بوی ځي، صفایي نه. نو دا خلک د مسجد ته نه راځي. لیکن اصل څیز څه شی دی؟ بوی. د بوی د وجې خلق تنګېږي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع وکړه. جومات کې خوشبو کول پکار دي. خوشبو د سپری مه کوئ، او خوشبو د اګربتی مه کوئ. دا خو اګر نه دي که نه، دا تماکو دی. تماکو چې کوم ځای کې دا شی جوړېږي سګرټ، د هغې هغه بخارات دي جمع کړي، ته اګربتي وایي، دا اګر دی. دا د عربیان نو تپوسئ چې اګر څه ته وایي، عود. هغه ډېر ګران وي، دومره غوندې چې داخلې سټ به دې مات شي. بیا د هغې جدا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات کې به دې لپاره سړی و او باقاعده دا جومات کې دھونی ورکوله. دا سنتونه خلکو پرېښي دي، دا تازه کول پکار دي. خو شومان به څه سنت تازه کي، کوم ځای چې پیسې لګي هلته خو ټول شومان. قال هغه وویل تستبدلون الذي، آیا بدل کې اخلی تاسو هغه څیز هو ادنا، ادنا ونې معمولي، هو ادنا چې هغه ډېر معمولي دی. ولې جواب یې سره مقابله کې سره خیر، مقابله کې خیر دی، ډېرې فایدې والا چې کوم دی هغه دغه دا کم چې الله درکړي، دا خو ډېر معمولي دي. او بل لا چې دې دپاره به تاسو څه کوئ؟ محنت به کوئ، زمینداري به کوئ، بار به وځئ. ستاسو د سوال انداز دغه دی. او که د ادنا معنا قریب الحصول، لکه حدیث کرا دی د اسلام سره پاسه او یا څانګې دي، پای کې اعلی کومه یوه ده؟ کلمات لا اله الا الله. وادناها اماطة الاذى عن الطریق. معنی څه کوي صاحبان؟ لاندې پکې ده، لاندې کوم ځای؟
لاندې نه اسانه. ادنا منې اسانه پکې دا چې لار نه ګوټه خواږي خو خپه به ولوړې نور خو زه نه کوې ورسره دا بس یو کچاد نه پوخت نه زده کړی اوس بله معنی نه دی خبر. ادنا لاندې ته نه وایي، ادنا کله معمولی ته وایي او کله ادنا قریب الحصول ته وایي او کله ادنا نږدې ته وایي. دنیا ته ولې دنیا وایي؟ دا ادنا دونو د دې هلاکت یا ختمېدل نږدې دي. اهبطوا مصرا کوسئ یو ښار ته، ښار یې ورته وښو، هر ښار چې بس کوم شی چې ډېر بهتر دی هغه مه پرېږدئ. کوسئ یو ښار ته، اهبطوا مصرا، مصر نه مراد مصر نه دی، مصرم من الامصار، د ښارونو نه یو ښار ته کوسئ. یقینا شته ستا دپاره هغه څه چې تاسو یې غواړئ. وضربت علیهم الذلة والمسکنه، او اتپلی شو په دې باندې ذلت او مسکنت. ذلت او مسکنت په الله اتپو. اخته شو دي د الله په غضب. د غضب وجه سره سوال غلط کړی، د الله د نعمت بې عزتي کړې ده. لن نصبر ویلي دا نو پکارول. ذلک بأنهم کانوا یکفرون، دا په دې وجه چې یقینا دي کفر کو د الله په آیتونو باندې، قتلول به انبیا بغیر الحق، په ناجایز. قتل د نبی خواسم ناجایز وي، قرآن ولې بغیر الحق وي؟ په ناجایز، هغه طریقه ناجایز وه. یو خدا مفهوم ده یعنی قتل کې دی، اوس ز قتل لیکو استاد درو په سر دی ورله اره کې خدا اور اخوا دی خوا کې، دا قتل صحیح طریقه انسانیت خو نه ده. یا د حق معنا جرم شرعي ده. ويقتلون النبيين، قتلول به پیغمبران بغیر الحق، بغیر د شرعي جرم نه. دا سه جرم خو نه الله تعالی بلل، هغې ته جرم ښکارېده لیکن دا سه شرعي جرم خو نه. دا په دې وجه چې دی عصیان کو، و دي یعتدون زیاتې کوونکي، و دي زیاتې به کو. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، دا آیت د قرآن مشکلاتو کې دی، اسانه معنی وکړه. آمنو نه مراد آمنو باللسان، یقینا کسان چې ایمان راوړی په ژبه باندې، لکه منافقینو په ژبه باندې ایمان راوړی. والذین هادوا، کسان چې یهودیان دي قوم د موسی علیه السلام. والنصارى، او نصارى قوم د عیسی علیه السلام. والصابئین، او قوم د ابراهیم علیه السلام صابئین. دا څلور قومونه شو. الذین آمنوا باللسان، چې اشکال را نشي لکه چې کم مؤمن یو ته به هغه ته څه چې آمن بالله بل ایمان راوړه، نه دا منافقان دي. آمنو باللسان په ژبه ایمان راوړی دی. یهود او نصارا او صابئین، یهود هم زاړه مسلمانان دي، نصارا هم زاړه مسلمانان دي، صابئین هم اهل کتاب دي زاړه. دی به څه کوي؟ آمن بالله والیوم الاخر، دی د ایمان راوړي په الله باندې او په ورځ وروستنۍ باندې. خو د چا په اتباع کې به وروړي؟ اصل شی پټ کړی دی، اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد. د دین به ایمان بالله علاغه قبلیږي چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تسلیم کی. صابئین هغه یو قوم دی د ابراهیم علیه السلام قوم دی. دا اصل کې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دا اهل کتاب دي او صحیح وایي هغه، ځکه دا د هغې ګاونډ کې اوسېدل، د بصره او کوفه او دغه علاقو کې دا پاتې کېدل. دا د ابراهیم علیه السلام قوم دی. ټیک ده، په دې وخت کې د الحاد زمانه تېره شوې ده. الحاد دا چې ستاره پرستو، الحاد دا چې په نورو دینونو کې کم څیزونه حرام او هغې ته به دي حلال ویل، لیکن وروستو د هغه دین د هغه قوم دی او پای کې بیا شرک هغه شان راغلی دی څنګه چې یهود و نصاراو کې راغلی دی. بیا خو وروستو دا نوم بدنام شوی دی. نو هر څوک چې که هغه د دې منافقین دي که یهود دي او که نصارا دي، چا چې ایمان راوړه په الله په ورځ وروستنۍ باندې، وعمل صالحا، او عمل یو که نیک په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. هر څوک چې دا دعوت شه ایمان عمل صالح ته، یعنی اسلام کې دا نه دی چې دا یهودي دی او بس دی که مسلمان شنو ګنې اسلام یې نه قبلیږي. نه چې څوک اسلام قبلوي نو الله د هغې اسلام قبلوي، هغه ته منظور دی. دا کارونه چې وکړي ایمان په الله ولري، په ورځ وروستنۍ باندې نیک عمل وکړي، نو شته د هغې دپاره اجر د هغې د رب په نیز.
वला खौफुन अलैहिम न भई सेरा पागी बांधे वला हम यहज़नून और न बागी गमजन की। यक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।